نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا وري قبره، هر هغه وخت چې پر انسان باندې د قبر خاوره واچول شي، قبر چې وکندل شي په لاحد کې کښېښول شي، خښتې پسې کښېښول شي، بیا دا خلک خاوره پسې واړوي. اذا وري قبره، چې په دې د انسانان دا خاوره واړوي، اتاه ملکان اقبح الصوره، یو ډېر بد شکله دوی ملایکې چې دي هغه ودې انسان ته راشي، ودې انسان ته دوی بد شکله ملایکې دي چې دي هغه ځان ورا حاضر کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه ملایکو په باره کې فرمایي چې د دې دغه رقم شکل دی چې دغه رقم تکې توري چې یاره په ټوله دنیا کې به دغه رقم تک تور شی بل نه لیدل، شپه به دې دا رقم تک تور نه لیدل. او دا سترګې دغسې ځلیږي لکه دا پیلبو چې د شپې پیلبو وایي چې په دغه اندازه باندې سترګې ځلیږي. اواز یې چې من ربک ما دینک من نبیک ما قبلتک، دا پوښتنې درڅه کوي په یو داسې اواز باندې کوي لکه دا نږدې چې تنار راشي داسې غړمبی یې ځي په داسې اندازه باندې دا پوښتنه کوي. او دغه د سر کوڅې چې کوم دي هغه په مځکه په پسې دي د شا د خوا، لکه په دې دنیا کې چې کوم دا ټکټرې دا چمچه چې ورته وایي دا مځکه چې څري هغه په غاښو باندې مځکه څري، دا ملایکې په غاښو باندې مځکه څري. مطلب دغه ملایکې چې دي په قبر کې و انسان ته راشي، خدای تعالی د سوال جواب را باندې اسانه. نو اتاهم ملکان اقبح صورة، دا دوی ملایکې ودل راشي دا بد صورت والا بد شکل والا، بأیدیهما مضربة، د دې په لاس کې یو هتوړی ګرز دغه ورسره هغه داسې ګرز دی. رسول الله فرمایي چې د دنیا څه پیرانان و انسانان دي شوروی هم نشي دومره دروند دی، لیکن ملایکو ته دغه رقم دی لکه د انسان په لاس کې چاړه ورسره، ملایکو ته دغه رقم دغه ګرز ورسره. فیقربان من قبل رأسه، د سر د خوا د ملایکو ورایسي چې کوي عذاب ورکوي پر هغه ګناه باندې چې په دنیا کې کړی. فتقول صلاته لا تأتي من قبلي، المنځ ولاړې د سر وخواته، المنځ ته الله تعالی یو شکل ورکړی چې د المنځونه کړي، المنځونه قضا کړي نه، په المنځ باندې مسخرې جوړې کړي نه، المنځ د المنځ په رقم کړي. نو لہذا دغه المنځ و سر ته ولاړ، هغه څور ته وایي د المنځ و د ملایکو ته وایي لا تأتي من قبلي، زموږ طرفه ولا کوراسي، زموږ طرفه ولا کوراسي. لأنه كان ساجدا في أكثر ليالي، ځکه اکثره د شپې به دی پر ما باندې په سجده باندې پروت. ولی لخوف هذا الموجع، د وجه د دغه چکانې د بیر چې په قبر کې عذاب دی، په دا چکانه کې عذاب دی، په ورځ قیامت عذاب دی. الله خپل قهر او عذاب را باندې کوي، قهر او غضب را باندې کوي، خدای عذاب را کوي. موږ ولې قضا کوم چې دغه ملایکې وراسي و دې مړي ته هغه لمونځ د سر د خوا وراسي چې ولک عذاب ورکړي، لاس ولک ورکړي، دا پر موږ باندې ټول شپه پر سجده باندې او دغه ځای کې د بیر د وجه چې هغه قبر دی. فاتياه من قبل يمينه، د شي د طرفه د ملایکې وراسي. فيقول الصدقه، نو خیرات چې د کړي اخیرات ورته وایي لا تأتيه من قبل، زموږ خوانسه ولاکه وراسي. قد كان يتصدق بي، د په ما باندې صدقه کوله. ولی حذرا لهذا الموجع، د وجه د خوف د دازګي د دا چکانه، دا چکانه کې د بیردی چې په قبر کې الله تعالی عذاب راکړي. لهذا نو دغه صدقه به یو څه د عذاب څخه خلاصي، هغه صدقه به کوله. نن زما د طرف ولاکه و د طرف عذاب نور کوي، اي پر شي طرف باندې صدقه ورته ولاړي، خیرات ورته ولاړي. فاتياه من قبل شماله، نو د کڼي طرف څخه د ملائکه ورایس پر دبل طرف باندې. فيقول صومه لا تأتيه من قبلي فقد كان يظمأ ويجوع حذرا لهذا الموجع. فدې ځکه کې بیا روزه د الله تعالی یو صورت ورکړي، هغه روزه ولاړی، هغه زماره طرف ولاکه وراله، زماره طرف ولاکه عذاب ورکړي. لہذا نو د خپل ځان وژه کړي وو، ځان ته ژه کړي وو، ځان د هر قسم خواهشات څخه کتلې وو،
ولی حذرا لهذا الموجع د وجود دغه چکانې د بیر په دا چکانه کې بیره ده لهذا پر ما باندې د ځان ستړي کړی دی دی په ما کې وږي او تږي وو د خپل خواهشاتو چې ځان ساتلی وو لهذا زما خو ولا کول شي عذاب ولا کول ملائکه د پښې د خوا وراسي فاتياه من قبل رجليه نو ملائکه د پښې د خوا وراسي فيقولان لا تاتياه من قبلنا دا پښې ورته وایي زموږ د خوا ولا کورای زموږ د خوا ولا کوراسي توشه ولي فقد كان ينثب علينا ويمشي الى المساجد ځکه دی پر ما باندې دا رقم بدرېدی یعنی زه کولم زما عزت به ساتي زما احترام به ساتي نو دی به دا پښې به ودرولې یعنی په درې د مزګ سره درېږي نه و بدرېدی او وينصب علينا پر موږ بدرېدی ويمشي الى المساجد او په موږ باندې به مسجد روان چې د روانو مساجد له روانو د فاره د جماعت زما د خوا ولا کورای زما د خوا ولا عذاب ورته ملائکه وای روان دا ګور د یو خاصه خروجه سول د بل خاصه المنسول د بل خاصه صدقه سول د بل خاصه بل عبادت سو دار کوم عبادت چې سړی کوي نو هغه دار کوم انسان په قبر کې لاس ور چاپیره ورته پروتي چې ولا کوراسي من خو ولا عذاب دا غره کوم نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې فياتيه رجل في القبر نو په دا قبر کې اچانک یو ځوان راپورته اچانک حسن الوجه طيب رائحته ډیر شایسته مخ انساني چې په ټوله دنیا کې دغه رقم شایسته مخ څوک نه لیدل داسې ځواني نه لیدل د چا دا ځوان راپورته سي او داسې عطر لګولي چې په ټوله دنیا کې دغه رقم عطر بي نه لیدل دا رقم ځوان دي اچانک راپورته سي په قبر فيقول له ودي مرته د ځوان وای ابشر بالذي بشرك هذا يومك وای اے انسان زیر قبول کا په هغه سره چې دغه ورځ په باره کې چې وتا ته زیر درکول سوی تا ته چې زیر درکول سوی دی چې دلته به ښه اعمال ښه اقوال ښه افعال بچاوي نن تا هغه په دنیا کې کړی دی په دنیا کې د ځان سره کړی دی نن هغه زیر قبول کړ چې د تاسو سره کوم وعده سوی و نن بچاو سوی فيقول الميت من انت مړ ورته وای تبه څوک تبه څوک چې دراش کارا سولې او دومره شایسته مخې او دومره شایسته عطر ته څوک چې دې خورش کارا فيقول انا عملك الصالح دلته زستا هغه عمل صالح زستا منځم زستا روزم زستا زکاتم زستا صدقایم زستا حجم زستا عمرایم زستا هغه اعمال صالح په دنیا کې دغه عمل صالح او مخته ولاړې بس بیا چار وخت ملائکه شی ورځي الله پاک دغه په وجه د عذاب سره لیکن کچېری یو چا بد عمل کړو غلط عمل کړو بد کرداری کړو دا به فورز د قیامت د لپاره یو تک تور یو بد شکل انسان چې په دنیا کې نه تور دی د رقم هغه رقم د تور دی رقم شی جوړ شي دغه بوده ته خالص دی ته وګوري د عذاب بس په دا قبر کې نه دی خالص دی واغه ته ګوري د عذاب بس دومره بچي بورای هغه صورت وای دی ورته من انت څوک ظالم خو د بیره دې مړ کړم هغه ورته زستا بد عمل په دنیا کې د زناکاری کول زستا زناکاری يم په دنیا کې د غلا کول زستا غلایم په دنیا کې د دروغ ویل په دنیا کې د فسق او فجور کوي په دنیا کې د غیبت کوي په دنیا کې د شکنځل کول زستا شکنځل يم زستا غیبت يم زستا هغه بد عمل ما سم ویریږي